چې دوی ته سزا ورکړې شوه. نو لومبي خو دا پکار وه چې پاکستان تحریک انصاف د دوی نه د لا تعلقۍ اعلان کړو چې موږ دا نه پیژنو یا زموږ به سره څه سوی نشته. دغه ځای پر خوځه ټیک وه. بیا چې کله تاسو وی چې نه موږ ته ویډیوز مخې ته کې چې د خلکو ویډیوز راشي، ویډیوز هم رالل. بیا د هغې نه پس تاسو وی چې واقعي د دې خلکو دا عمل کړی وي نو دې خلکو له سزا ورکول پکار دي. دغه د سزا عمل هم ورپسې تیر شو. نو چې اوس ورته سزا میلو شوه نو د امریکې په دې کې سویمه ده، د یورپي یونین په دې کې سویمه ده، او د بلې دنیا د نورو ملکونو په دې کې سویمه ده. دا خو زموږ خپل یو انټرنل خبره ده، دا خو زموږ په خپل ذاتي خبره باندې نیوکې دي. اوس که پاکستان تحریک انصاف را پسې وغوي چې موږ د دې ټرایل خلاف موږ اپیل جمع کوو، نو بیا خو هغوی دا خبره مني چې او دا کوم شرپسند چې دي نو دا زموږ کسان دي. بلکې د عمران خان صاحب خورای چې پکې دي نو خو بالکل ښکاره جاره خبره ده. خو صرف دا خبره ده چې ستاسو هغه لومبنۍ کمې خبرې وي او اوس دا کمې خبرې، نو د دې خبرو دا تضاد چې دی نو دا تضاد به خلک په څه باندې ختمي او دا تضاد به په څه باندې لر کېږي. دغه یو خبره ده. دغه حوالې سره مې وکړه چې یاره کومو کسانو ته نن دغه میلو شوي دي، سزاګانې میلو شوي دي، او په هغې کې 15 کسان مخکې وو او اوس 15 کسان چې دي هغوی ته هم سزاګانې میلو شوي دي. دا یو ډېر مهم خبر و، په دې باندې مې خبرې اترې کولې. ګران اردوونکو، الف خان شیرپو چې دی نو هغه مونږ جاین کړو په پروګرام کې. الف خان پروګرام کې تر مننه خالد منصور او ټول اردوونکو کتونکو ته سلامونه. سم مصروفیاتو په وجه باندې خرج تاسو وی خپل پروګرام هم ډېر زبردست جاري ساتلو او څو پورې تاسو کوم خبر وکړه چې 15 کسو ته سزاګانې ورکول. نو د دې هغه نه مخکې چې کوم دی نو همدې دغه خبره کوله چې تاسو په ډېر تفصیلي خبره اترې وکړلې. او خالد منصور زما چې کوم سوال دی، په دې ملک به هر سړی راپاسي د خپلو مفاداتو دپاره، د خپلې کرسۍ دپاره، د خپل سوچ دپاره، د خپلې مرتبه دپاره، چې لکه ډېر سیاسي خلک موږ وګورو دوی چې په ځان باندې انویسټمنټ کوي چې زما دا نوم چې کوم دی نو دا روک نشي، او زه یم او زه په دې ستورو باندې سربالا یم. نو د هغې دپاره به چې کوم دی نو دوی داسې قسمه واقعیت کوي. نو خو چېرې دې خلکو ته دا سزاګانې نه میلاویږي نو په دې ملک کې هسې هم د آیین پامالي کېږي، آیین ته هغه شان توجه نه ورکړل کېږي چې کوم زورور دی نو د هغه سرکار دی، هغه د هغه کیسونه چې کوم دی نو هغه مخ په وړاندې روان وي او بس بری کېږي او روزي. او دا خلک چې ته راځي سرکاري املاکو ته ودانو ته زیانونه رسوي. په دې دا پښتانه موږ د لکه خالد منصور په دې باندې سوچ وکړو چې موږ د موټروي په ټکس کې وصولوي، موږ د بجلی په بیل کې وصولوي، موږ د ګیس په بیل کې وصولوي، موږ په نورو سیزونه چې کوم دی خو دې صوبې سره دي د 18 ترمیم لاندې خو چې کوم وفاق سره دي نو وفاق خطرې زموږ نه په میټر موږ په ستنه کې نه لګو د بجلی، خو موږ نه چې کوم دی نو 100 روپۍ اخیستل کېږي. نو دا کوم نقصانونه چې دی خلکو وکړل. او بیا لکه تضاداتو ته وګوره، دروغجنۍ ته وګوره، پیک نیوز ته وګوره چې ته وایې دا زمانه نه دي. نو لکه زه ته دې کې یو ډېره مهمه خبره کوم. ګوره ته دې ته غوږ کېږده، ته چې کومه خبره کوې چې یاره لکه مثال په توګه باندې دا اوس موجوده صورتحال دی، نو دا موجوده صورتحال نه مخکې که موږ لاړ شو نو داسې څو منې ټایمز دا خبرې شوي دي. ګوره د زرداري صاحب جیل خوړلی دی، نواز شریف صاحب جیل خوړلی دی، مریم نواز جیل خوړلی دی، دا شهباز شریف صاحب چې د جیل خوړلی، دا په پارلیمنټ کې چې څومره ناستې ده د یو څو کسانو نه علاوه دا ټول چې دي نو په مختلفو مقدماتو کې کله یو ځای کې وي نو چې بلې پارټۍ ته لاړ شي نو بیا پاک شي، چې بیا په بله پارټۍ کې وي نو چې بیا د بلې ته راوړي نو بیا را پاک شي. حالانکې د ټول نه زیات مسله چې ده نو همدا په دغه خلکو کې ده.